د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله وایي چې د نخښې مای د پیښو وروسته په ټول ملک کې یو کم 1500 مقدمې یعنې FIR درج کړي شوي. اتیا پکې ترهګرۍ د مادو لاندې او پاتې د نورو مادو لاندې درج کړي شوي دي او 33 کسانو قضیې پوځي چارواکو ته سپارل شوي دي. رانا ثناء الله په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په یو کم 1500 مقدمو کې یوازې 6 مقدمې 2 په پنجاب او 4 په خیبر پښتونخوا کې دي. د هغو ممکنه اورېدنې به په پوځي عدالتونو کې کیږي. نوموړي وویل چې په ټولو تورونو کسانو کې د 19 قضیې په پنجاب کې او 14 په خیبر پښتونخوا کې پوځي چارواکو ته د پلټنو لپاره سپارل شوي دي. دا به کتلی شي چې په کم ځای کې پوځي قانون او افیشل سیکرټ اکټ لګول کیدی شي. هغه زیاته کړه چې د پوځي قانون او افیشل سیکرټ اکټ 1952 لاندې هغه مقدمې درج کولی او چلولی شي چې څوک هم پوځي خصاص او دفاعي دارو ودانو ته ننوځي. دغه کار د پارولو هڅه کوي او سہولتکاری. هغه به د یادو قوانینو سرغړونه کوي او قابل سزا به وي. رانا ثناء الله ویل کو څوک هم ممنوع علاقې ته داخليږي د هغې د پاره د کم قانون جوړولو ته ضرورت نشته. پوځي عدالتونه د وړاندې نه موجود دي. دا کار د مرکزی حکومت یا پوځي مشر مرزي نه ده. کو څوک دفاعي ممنوع علاقې ته ننوځي نو د قانون تر مخه د هغه قضیه به په پوځي عدالت کې چلیږي. او د تیرو یو یا کالونه پوځي قانون پځې دی. یاد قانون څو ځله چیلنج کړی شوی دی خو هغه لا قانونه نه دی ګرځول شوی ځکه د هغې ضرورت دی. د کورنو چارو وزیر په خبره ټولې و مقدمې 4 په خیبر پښتونخوا 3 په پنجاب کې دي. په دغه مقدمو کې به د ځینو کسانو په ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي. په اسلام آباد کې خبري غونډه ته خغو ول چې ترهګرۍ په قضیو کې په ټول ملک کې 3940 کسان نیول شوي. په پنجاب کې 2588 کسان او خیبر پښتونخوا کې 1000 کسان نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په نورو قضیو کې 15510 کسان نیول شوي. په هغو کې 80% په ضمانت خوشي شوي دي. پرون پاکستانی مطبوعات ویلي وو چې د لاهور ترهګرۍ په ضد عدالت د کور کمانډر په کور جناخوز د ورننوتلو او تاوان اړولو په تور کې د اسمبلی د پخواني غړي په ګډون 14 کسان پوځي عدالت ته سپارلي دي. عمران خان پرون د پوځي عدالتونو په ضد سپریم کورټ ته خواست کړي د ګون غړي یې نیول شوي. د هغه په ضد په پوځي عدالتونو کې قضیې کول د غیر آئیني وګرځول شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان